الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. ورنو د دین مخکې الله تعالی کافرانو ته مشرکانو ته زورنه ورکړه چې که تاسو د قرآن مجید مقابله ونه کړه او هرګز یې نه شئ کولی نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نو دا اور نه ویریږئ چې د هغې خشاک په خلکي او کاڼي به تیار کړلی شوی دی د کافرانو لپاره. نو د الله تعالی قانون دا دی چې کله الله تعالی وعید ذکر کی، سخت خبری ذکر کی، و دا غین بعد الله تعالی مومنانو ته متقیانو ته نرم خبری او نعمتونه ذکر کوي. نو الله تعالی فرمایي چې د دې کافرانو په مقابله کې مومنان دي چې نیک اعمال کوي. نو وبشر الذین آمنوا، زیر ورکوي هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی. بشر اصل کې زیر ته ویلی کېږي او د زیر سره د انسان په مخ باندې اثر خامخا ښکاره کېږي چې انسان یو ښه خبره واوري نو مخ یې ورسره تازه شي، د غم خبره انسان واوري نو خامخا په مخ باندې اثار ښکاره کېږي. لکه حضرات صحابه کرام فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام به کله خوشحاله و نو اسم نبی علیه صلات وسلام پړقېدو، او چې کله به خوشحاله و نبی علیه صلات وسلام مخ مبارک به بالکل پړقېدو، روښانه و. چې کله به نبی علیه صلات وسلام غوسه و نو د نبی علیه صلات وسلام په دې تندي مبارک کې داسې یو رګ تلی و، وایي هغه رګ به راپړسېدلی و، داسې ټوپونه به یې وال نو موږ ته پته لګېده چې پیغمبر علیه صلات وسلام غوسه دی. او کله به د پیغمبر علیه صلات وسلام سترګې مبارکې چې دی نو هغه به سرې شوې، نو هم به موږ ته پته ولګېده چې پیغمبر علیه صلات وسلام غوسه دی. ګینې عام طور باندې هم د پیغمبر علیه صلات وسلام په سترګو مبارکو کې سره خاپونه پکې و، سرې کرښې پکې وې، ځکه پیغمبر علیه السلام الله تعالی ته جړا ډېره زیاته کوله، تهجد به کول، نو د هغوی په سترګو مبارکو کې د سرې سرې نښې تلې وې، خو چې کله به غوسه و نو بیا به ډېر زیات سرې ښکارېدې. نو بهرحال وبشر خبر هم کولی چې ګوره وبشر الذین، زیری ورکړه هغه خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي. نو عمل صالح څه ته ویلی کېږي؟ نو علماء وایي چې ما حسنه الشرع، چې کم شي شریعت مزیدار ګڼلی، کمې خبرې ته شریعت ښه خبره وایي نو دا نیک عمل دی، دا عمل صالح دی. یو د عمل صالح تعریف دا شو چې شریعت کمې خبرې ته ښه ویلي، بس دغه عمل صالح دی. دویم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عمل صالح دی ته ویلی کېږي چې انسان ته د هغې علم وي. لکه انسان یو عمل کوي خو په هغې باندې پوهېږي نه، د هغې معلومات ورته نشته، نو دا بیا عمل صالح نه دی. عمل صالح به هغه چې انسان ته پته وي چې دا کوم عمل کومه نو دا څه عمل دی. لکه انسان اوس تاسو درس ته راغلی نو تاسو ته پته لګي چې یاره دا یو نیک عمل دی، موږ به په دې کې د الله تعالی کلام زده کړو، د هغې ترجمه به زده کړو، په دې کې چې کومې خبرې د عملي په هغې باندې به عمل وکړو، نو په دې کې اوس تاسو ته دا د دې خبرې علم دی. نو عمل صالح دې ته ویلی کېږي چې انسان ته دا خبرې معلومات وي. دریم دا دی چې عمل صالح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اخلصوا عن الریا، هغه عمل به نیک عملی چې په هغې کې ریاکاري نه وي. نو که به کم عمل کې ریاکاري وه، مخلوق ته ښودنه و، نو بیا به ګوره دا نیک عمل نه وي. نو ګوره وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلکو له زیری ورکه چې ایمان یې راوړی دی خو ګوره نیک عمل ورسره هم کوي. نو اوس په دې فارمولې باندې موږ ځان تللی شو چې آیا شریعت کومو خبرو ته ښه ویلي دي نو موږ هغه کوو که نه کوو. نو بس بیا که موږ یې کوو چې موږ عمل صالح کوو، او که موږ یې نه کوو نو بیا موږ عمل صالح نه کوو. نو پکار دی چې په ځان کې پیدا کړو. د دوی لپاره څه دي؟ ان لهم جنات، چې دوی لپاره جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه. نو مطلب دا ده چې د جنت د هر جنتي په کور کې 4 نهرونه به هغه بهیږي، یو به د خالص اوبه وي، بل به د شراب
او بل به د ګبین وي او بل به د فیو وي. دا به د هر جنتی په کور کې بهیږي. علما وایي چې د جنت ته دا جنت ولې وایي؟ و جنت ته جنت ځکه وایي چې جیم نون چې په کوم مادې کې راشي په کوم راشي نو د هغې مطلب دی چې پټ وي. نو د جنت ته جنت ځکه وایي چې دا پټ دی. نو څنګه پټ دی؟ دا انتهایی شین دی، دومره ونې پکې دي، دومره شینکي پکې ده چې دا جنت یې سم پټ کړی دی. نو جنت ته جنت ځکه وایي چې دا پټ دی په ونو کې. یا جنت ته جنت ځکه وایي چې دا د انسانانو د سترګو نه پټ دی. ځکه حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي اعددت لعبادي الصالحین، ما د خپلو نیکو بندګانو دپاره داسې جنت تیار کړی دی ما لا عین رأت سترګو نه دی لیدلی، ولا اذن سمعت او غوږونو د هغې حالات نه دي اورېدلي چې دا څومره مزیدار دی، او وما لا خطر على قلب بشر او د انسان په زړه کې د هغې کیفیت نه دی شوی چې جنت پسند دی. نو جنت په جنت ځکه و چې دا پټ دی. او ترمذي شریف کې حدیث دی عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي جنت الله تعالی مقرر کړی دی او د یوې درجې او د بلې په منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې. او د ټولو نه چې اوچت کم جنت دی نو هغه جنت الفردوس او د دغه ځای نه د جنت دا ټول نهرونه د جنت الفردوس نه راوځي. او بیا چې موضع الصوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. چېرته تاسو ته به د جنت کې د یو چابک مرځی میلاو شي که نه، لکه موږ به داسې وایو چې داسې نیم ګز غونده کې ځای که تاسو ته دومره ځای میلاو شو نو دا د دې دنیا نه او په دې دنیا کې چې څومره څه دي نو د هغې نه دا بهتره ده. چې انسان ته دومره ځای میلاو شي نو دا د هغې نه بهتر ده. او پیغمبر علیه السلام یو بل حدیث کې دا وفرمیل چې الجنة اقرب الى احدكم من شراك عليه والنار كذلك. چې تاسو ته جنت دا تاسو چې پیزار په خپو کوئ او د هغې کومه تسمه ده نو د دې تسمې نه هم زیات جنت نږدې دی او جهنم هم دقه شان نږدې دی. مطلب دا دی چې تاسو معمولي غونته کې اعمال وکئ نو په هغې باندې هم تاسو جنت ته تللی شئ. خو د دې په عکس باندې که تاسو داسې یو خبره وکړه، تاسو د دین متعلق داسې خبره وکړه، د الله متعلق، د رسول متعلق، نو ګوره جهنم هم دومره نږدې دی. نو مطلب دا دی چې مسلمان لا په احتیاط سره زندگی تیرول پکار دي. نو جنت نږدې دی. جنتونه الله تعالی اته پیدا کړي دي. د یو نوم جنت عدن دی او د دې ځان له تفصیل دی، دا یو ځای کې بیا روان دی نو کې به تفصیل کوو. یو جنت عدن دی، یو جنت الفردوس دی، او دریم جنت الخلد دی، څلورم جنت النعیم دی، او پنځم جنت المأوا دی، شپږم جنت الدار السلام دی، اوم دار القرار دی، او اتم دار المقامه. دا د جنتونو نمونه دي. او بیا د جنت ته دې ته اته دروازې الله تعالی مقرر کړي دي چې یو په هغې کې باب الریان دی. هغه دروازه چې په هغې باندې به روژهدار داخلیږي صرف، نو باب الریان دی. بل پکې باب التوابین دی، هغه خلک چې الله تعالی ته توبه وباسي نو د هغه خلکو دروازې په هغې باندې لیکلي باب التوابین. بل دی باب الصدقه، هغه خلک چې هغه د خپل مال نه صدقې کوي نو د هغوی هم جنت ته دروازه شته باب الصدقه. بل دی باب الصلاه، هغه خلک چې د منځونو اهتمام کوي او نوافل ډېر زیات ادا کوي نو د هغوی په جنت په دروازې به لیکلی شي باب الصلاه. نو په دې هر باندې به خلک ور داخلیږي. په چا کې چې کم یو عمل ډېر زیات وي نو هغه په هغه دروازه باندې داخلیږي. لکه څوک ډېرې زیاتې روجې نیسي نو په باب الریان باندې به داخلیږي. څوک ډېر صدقې کوي نو په باب الصدقه باندې به داخلیږي. لکه تاسو به کتئ د حرم شریف کې او د مسجد نبوي کې مختلف ګیټونه دي. نو داسې نه چې په یو ګیټ باندې خلک دننه کي، په باب السلام باندې هم داخلیږي، په باب جبریل باندې هم داخلیږي او په هر باندې رش جوړ دی. نو دغه شان دی جنت ته به دا دروازې دي خو په هر دروازه باندې به رش جوړي ځکه خلک به وي. او بل پکې باب الجهاد دی، هغه خلک چې مجاهدین د الله تعالی په لاره کې جهاد کړی هغه په دغه دروازه باندې داخلیږي.
او بل بکی باب الرازین بالقضاء دی، هغه خلک چې د الله تعالی په فیصلو باندې راضي، د الله په تقدیر باندې راضي، نو هغوی په دغه دروازو باندې داخليږي. بلکې باب الصلاة الضحا دی، ډېر عجیبه خبره ده. هغه خلک چې د ساخ مونځ کوي، نو د هغوی دپاره ځان له دروازه مقرره ده باب الصلاة الضحا. دا هغه خلک چې دوی به د ساخ مونځ کوو. د ساخ تا مونځ چې دی که نه، دا ډېر زیات قیمتي مونځ دی. یا 2 رکعاته یا 4 یا 6 داسې 10 بجو ټایم کې چې انسان د ساخ مونځ کوي، دا ډېر قیمتي دی. اصل کې د داود علیه السلام باره کې چې راځي، د ابراهیم علیه السلام انه اواب، الله ته رجوع کوونکی و. وایي د ساخ تا مونځ چې دی، نو دا صلات الاوابین دی. دا د هغه خلکو مونځ دی چې کم خلک الله ته ډېر نږدې دي. عام طور باندې مونږ داسې وایي ماښام نه بعد 4 رکعاته کول دا اوابین دي. دغه اوابین نه دي. اوابین اصل کې د ساخ تا مونځ دی، دغه ته اوابین ویلی کېږي. البته دغه کې حدیث شریف راغلی دی چې تاسو د ماښام نه بعد نه وکوي، 4 رکعاته ځان نه وکوي. خو اوابین ګورئ اصل کې د ساخ ته مونځ ته ویلی کېږي. صلات الاواب هغه خلک چې الله ته رجوع کوونکي دي. نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. که موږ ورته لږ سوچ وکړو، که انسان مثلا تجارت لم تلی دی، که په دکان کې بس دغه ټایم کې انسان اودس تازه کړي او په خپل دکان کې جانماز ځان سره وساتي او 4 رکعاته وکړه. یو سړی مثلا په تجارت کې دی، یو سړی په کور کې دی، په بل ځای کې دی، کېږي خو چې انسان ورته قصد وکړي، الله به د بیا توفیق درکوي، اعمال به برابرېږي. نو د جنت د یوې دروازې نوم باب الصلاة الضحا دی، هغه خلک چې د ساخ مونځ کوي. او اتم پکې دی باب الایمن، نو دا هغه خلک دي چې بې حسابه ورته خلک داخلي، نو هغه الله تعالی ته نږدې خلک دي، ورسره الله ورسره حساب نه کوي. تاسو په ایمان باندې داخل شئ، نو هغوی به ډایرکټ داخلېږي. د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله رسول لکه داسې هم څوک چې د دې ټولو دروازو نه ورته اواز کېږي چې راځه په دې دننه شه، په دې دننه شه، داسې څوک شته؟ ابوبکر صدیق صاحب ته نبي علیه السلام وخندل چې زه د الله نه امید ساتم چې هغه به ته یې که نه. لکه تا هغه سړی چې ټول خوبیانې په تا کې جمع دي، که مونځ وی مونځ دې هم سیوا دی، صدقې دې هم سیوا دي، روژې دې هم سیوا دي، توبه خو دې ډېره زیاته ده، دغه شانته کې جهاد دې هم کړی دی، د الله په فیصله رضا مې، د ساخ مونځ هم کې. نو دا ټولې دروازې به ابوبکر صدیق صاحب ته اواز کوي چې راځه په دې طرف باندې، بل ورته راځه په دې راځه، بل ورته په دې راځه. بیا خوښه ته چې په کوم داخلېږي، نو دروازه به هم ډېره قیمتي چې په هغې ابوبکر داخلېږي. نو بهرحال ګوره دا د جنتونو نومونه او د هغې د دروازو شوه. نو الله تعالی فرمایي چې کلما رزقو منها من ثمرة رزقا، هر کله چې دوی ته رزق ورکړلی شي د دې جنت نه میوه به تورې رزق، چې رزق ورته ورکړلی شي، نو دوی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل، یاره دا خو هغه میوې دي چې دې نه مخکې مونږ ته راکړلی شوې، واتو به متشابهه، او دا خو یو شانته کې میوې دي. د دې مطلب دا دی چې کله د جنتیانو ته په دې جنت کې میوې ورکړلی شي، نو دوی به وایي یاره دا خو مونږ ته دې نه مخکې راکړلی شوی. مطلب په دنیا کې هم دغه شانته کې میوې وي، نو دا خو مالټه هغه شانته کې ده، انار هغه شانته کې دی، دا خو مونږ ته مخکې هم راکړلی شوی، او مونږ ته خو یو شان میوې راکړلی شوي، ځکه چې رنګ ټول یو شانته کې دی. نو الله تعالی به ورته وایي نه، تاسو یې وڅکئ، د جنت هغه چې دی نو هغه جدا خبره ده، د دنیا هغه خاص یې هسې یو خوند دی، او تاسو د دې دا وڅکئ، نو د هغې خوند به درنه هېر شي. نو چې مؤمنان دا وڅکوي چې واقعي هغه جدا خبره شی او دا جدا شی دی. او یا د دې مطلب دا دی چې من قبلو د دې نه مخکې مونږ ته راکړلی شوی و، نو مثلا دوی ته سحر میوې ورکړلی شوې، نو چې دوی وخوري نو د هغې به یو شانته کې مزه وي، چې ماسپښین ورته بیا څخه خوب کړي، نو دوی به یو قطوبه متشابهه، دا خو یو شانته کې میوې دي، نو وختي هم دغه شانته کې تاسو دا پلیټونه راډک کړي وو. الله تعالی ورته تاسو یې وخورئ، چې ویې خوري نو د هغه سحر نه بې ذایقه بدلی، بیا چې ماښام خوري د هغې نه بې ذایقه بدلی. مطلب دا دی چې هر ټایم کومه میوه خوري د هغې ټیسټ به جدا وي. الله تعالی وایي دا هغه شی نه دی، دا جدا شی دی، تاسو وخورئ. ولهم فيها ازواج مطهره، او وی به د دوی دپاره په دې جنت کې بیبیانې پاکې کړلی شوي، حورې به د دوی دپاره، لکه حدیث شریف کې راغلی دي چې په جنت کې الله تعالی د جنتیانو دپاره داسې حورې تیاری کړي دي چې که یوه حوره چېرته کې دنیا ته راغله، نو د مشرق نه د مغربه پورې به ټوله دنیا رڼا شي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل
چې د هغې لوپټه هغه د دنیا او د آخرت نه غوره ده. د هغې د یوې لوپټې قیمت الله تعالی دومره مقرر کړی دی. نو الله تعالی فرمایي ولهم فیها ازواج مطهرة، په دې کې به د دوی دپاره بیبیانې وي پاکې کړلی شوي. نو ظاهرا به هم پاکي او باطنا هم، مطلب دا چې خیرنې خچنې به نه پاکې صفا وي. او یا دا چې مطهرتون مطلب دا دی چې دننه به پاکي، کینه به پکې نه وي، حسد به پکې نه وي، بغض به پکې نه وي، چغلي به پکې نه وي، دشمني به پکې نه وي، ټیک ټاک وي. نو چې دا مخلوق صحیح شول بس هر څه برابر دي. مطهرتون چې پاکې کړلی شوي. نو بیا د انسان ذهن ته دا راغلی چې یاره لکه دا به یو څو ورځې چې بیا به موږ له چوټي راکوي. نه وهم فیها خالدون، دا داسې ځای چې په دې کې به همیشه بیا ترې راوتل نشته. دیو جن ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تعالی د جنتیانو لپاره د دوی چې کوم یو ځای مقرر کړی دی چې هغه به یو ملغلرې او هغه به الله تعالی دننه خالي کړي ډډه به، نو دا به 60 میله پوري یو ملغلره به دا 60 میلي او الله تعالی به دننه دوی لپاره تراشلي او دوی به پکې زندگی تیروي. خدا به داسې چې د دننه نه پکې بهر خلک ښکاري، خو د بهر نه پکې دننه نه ښکاري. مخکې به د خلکو ذهن نه منل، اوس داسې شیشې راوتې دي او داسې کړکۍ راوتې دي چې دننه پکې خلک یې هغه بهر خلک ګوري، او دا بهر چې کم خلک یي نو هغه دننه څوک نه ویني. زموږ د سادهګان اکثر ورشي خلک یخته پکې اړوي، هغه دننه ورته خلک ګوري وایي ته اوس ته وګوره دننه څه نه ښکاري، او د دننه چې کم خلک یې هغوی بهري دي چې دا وګوره دا ساده سړی څه کوي. او د جنت یوه خښته چې کومه ده نو هغه د سونې ده او دویمه د چاندۍ ده، او د دې په منځ کې چې دا خټه لګېدلې ده نو دا مشک الله تعالی لګولي دي، دا پکې مشک دي، نو خوشبو پکې هم ده. او حدیث شریف کې راغلی دي چې د جمعې په ورځ به پکې الله تعالی یو بازار لګوي. نو بازار به داسې چې انسان دی مثلا د هغه خپله پوزه نه ده خوښه، نو هغه بازار ته به لاړ شي او ښه مزېداره پوزه پکې وګوري چې داسې کوي ستا بیا قشم پوزې خپل غوږونه یې نه دي خوښ. نو دغه پکې خو په جنت کې الله تعالی اصل د مؤمنان داسې پړقېدلي پیدا کړي دي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې جنتیان چې کوم دي نو دوی به اجرت داسې به وي چې د دوی به ګیرې نه وي، یخته به یې نه وي، البته د سر یخته به وي نو غټ یخته به وي. او بل دا چې د دوی چې کومې سترګې دي نو همیشه لپاره به بېرنجو به تکې تورې ښکاري، لکه دا د نبي علیه صلات وسلام صفت هم اکحل العینین. پیغمبر علیه صلات وسلام داسې و چې سترګې به یې نه وې تورې کړې خو تورې به ښکارېدې. او دا واقعي دا سنت په مونږ کې لږ ورک شوي دي چې سترګې تورول په دې باندې خلکو ته ځان بدې ښکاري. دا زموږ پخواني چې کوم مشران نو مونږ یې په زور باندې راونیولو، یو بل له یخته غوړول، شړشم و تیل چې بیا لږ نور به ولګېده نو په دې برابرې ده. او بل چې ده نو دا سترګې به یې تورول، اکثر به یې لکۍ بسې وکړې نو لاټوان به ګرځېده په دغه کې کوڅو کې. او دا شی چې ده نو بس ورک شوی دی، نو د هغې سره نظر هم برابر و، هر شي څښاوالې پکې راښکېده. خو بهرحال په جنت کې دا قصې نشته چې رجلومه راوړه او سلایي راوړه، نه سترګې به بېرنجو چې ده نو تورې ښکاري. دا د جنت الله تعالی ترتیب مقرر کړی دی. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د جنت ته اول کم خلک داخليږي نو هغوی به داسې پړقېږي لکه د سپومۍ په شان تګي. نو به څوک انبیا به یې که نه، انبیا کرام چې اوله داخلي شي هغوی به د سپومۍ په شان او د نور په شان پړقېږي. بیا چې پسې کم خلک داخليږي نو هغه به د ستورو په شان پړقېږي. نو د چا چې تقوا څومره سیوا ده هغومره به هغه انسان پړقېږي او جنت ته به ور رواني. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې په جنت کې بالخانې به وي او په هغې کې به انبیا کرامي. نو یو صحابي تپوس وکړو چې د الله رسوله تاسو خو په جنت کې په لوی مقاماتو کې موږ به ستاسو خواله درتلی شو. نبی علیه صلات وسلام ورته ویل چې المرء مع من احب الی، چې ستا زما سره مینه ده نو خامخا به زما سره زما ملاقات له به راتلی شي. او واقعي په جنت کې به داسې مجلسونه لګېدلي چې د یو بل سره به خلک ملاقات کوي. نو د هر چا بیا خپل ذوق دی. مخکې ورځو کې یو جلسه وه نو په هغې کې یو کس لګیا و لکه د خپل پارټۍ کسان یادول که نه چې ګوره په جنت کې یو پلانکې زمونږ سره یي، پلانکې به زمونږ سره یي. مې ګوره اوس د ده شوق دا دی چې لکه پلانکې به وینم پلانکې به وینم. او مونږ څه وایو؟ مونږ وایو یاره په جنت کې به پیغمبر علیه صلات وسلام د هغه دیدار به وکړو، یاره په جنت کې به عبدالله ابن مسعود دا سره ملاقات وکړو، عبدالله ابن عمر به
عبد الله ابن عباس وی دا سره ملاقات وکړو، موسی علیه السلام په کې وینو، ادریس علیه السلام په کې وینو، هارون علیه السلام په کې وینو، داوود علیه السلام په کې وینو. نو دا هر چا خپل خپل ځواب جنت کې به داسې حلقې لګېدلي چې خلک به د یو بل سره ملاقات کوي. دا د جنت خصوصیت دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې جنتیانو ته به الله تعالی چې کومې میوې ورکوي نو د هغې یوه میوه لکه بیره مثلا نو دا به د منګي هم راغټې وي چې الله تعالی پیدا کړې ده. او دا به دا خوراک چې دا جنتیان کوي نو داسې به نه چې دوی ته به لوږه لګېدلي، داسې نه ده، دا به د مزو دپاره دا خوراکونه کوي. نو بیا د انسان ذهن ته دا سوال راځي چې دا دومره خوراکونه کوي نو دا به څنګه چې دي متیازې به پکې؟ نه په جنت کې متیازې نشته. هضمې څه شی ده چې انسان یو اړرقې وکړي چې بس هر څه به استکي هضم شي. نو بیا انسان و چې دا اړرقې وکړي نو دا خو بیا ټول نو پوره سیسټم ورانوي. نو هلته به نه د ده اړرقې چې کوم د مشکو مزیدار بوی به کوي، د مشکو خوشبو به ښي لکه داسې لکه وچ ته جوګې کړي نه مزیدار هغه بوی به کوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې دوی چې کومه خوله ده چې د وجود نه وځي نو هغه به هم د مشکو بوی به کوي مزیدار، هغه بد په انسان باندې نه لګي. او په دې کې به هورې به ناست دي او هغوی به لکه نغمې به وایي، مزیدار ماحول به برابر کړی او نغمې به وایي په خپل انداز سره او خلک به د هغې نه سرور اخلي، خوند به ترې اخلي. نو چې کله الله تعالی دا ټول نعمتونه په دې خلکو باندې وکړي، وایي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا جنتیان چې نو دا به 120 صفونه وي. څلوېښت په دې نور امتونه د پیغمبر علیه السلام د امت به 80 صفونه پکې د دې امت دي. الله تعالی ته وایي چې خو په کې څه نشته، نو هر څه برابر دي. الله تعالی په وایي چې زه یو اعلان کوم چې تاسو نه راځي نن دا به تاسو نو بیا په کې څه دي به چې یو څو ورځې تېرې شي نو الله تعالی وایي چې څه کمې نشته. وایي نه وایي څه کمې څه نشته، ستاسو رضا وجه هم راته میلاو شوه. وایي الله تعالی ورته وایي زما دیدار، نو الله تعالی ورته خپل دیدار وکړي. او حدیث کې راغلي چې الله تعالی به سورې رحمان د هغې تلاوت کوي نو دا بندګان به الله تعالی ته ګوري په دیدار باندې مړېږي نه چې الله تعالی دا نعمت خو بخلا بل شان کوي. نو بیا د هغې نه بعد به د هر جمعې په ورځ باندې الله تعالی مؤمنان ته خپل دیدار کوي، خپل ځان ورته ښیي، مؤمنان ورته ګوري. او چې کله دا هر څه وشي نو الله تعالی به داسې وکړي چې یو ګډ به راولي نو هغه به د جنت او د جهنم په منځ کې حلال کړي. الله تعالی ورته چې دا مرګ و بس نن نه به مرګ نشته. جهنمیان چې دي تاسو په دغه کې اوسېږئ او جنتیان تاسو په دغه کې اوسېږئ. نو تیار کړي د مؤمنانو لپاره دي، خو په هغې کې لږ غونډه کې انسان له کوشش پکار دی. کوشش څنګه پکار دی؟ ګوره د دنیا کار هم کوه، تجارت هم کوه، خپل بچو له ګټه هم کوه، هر څه کوه، غم خادي هر شیز کوه، خو دومره ده چې د الله تعالی احکامات پکې منه. سوه خو باسه چې په هغې کې د قرآن مجید تلاوت کوه او سوه خو باسه چې په هغې کې د الله تعالی سره خبرې کوه. د الله تعالی سره تعلق پکار دی چې انسان الله تعالی ته ورنږدې شي. لکه مونږ عام طور باندې زمونږ څوک داسې راته ډېر زیات خوږي نو د هغه سره مونږ یو 10 منټه کښېنو نو طبیعت هم برابر شي. نو الله تعالی په مونږ ټولو باندې د میندو نه زیات مهربانه دی. نو د دې الله تعالی سره تعلق پکار دی. تعلق ورسره څنګه پکار دی؟ تعلق دا پکار دی چې په دې 24 غنټو کې یو 10 منټه ځان مقرر کړي او پای کې د الله تعالی ثنا وایه او بس الله تعالی نه غواړه. الله تعالی ته وایي چې الله زه ستا سره خبرې کوم، که زما ربې زما دا حاجات دي، زما دادي او د الله سره خبرې پکار دي. نو چې کله انسان الله تعالی ته ورنږدې شي نو دا نعمتونه الله تعالی تیار کړي د مؤمن لپاره دي. او حدیث شریف کې راغلی دي چې دا ټول مؤمنان د ملغلرو په شان کې دي، خو دومره ده چې مونږ لږ ځان خړ کړی دی په خاورو کې په ایرو کې، نو چې مونږ لږ غونډه کې ځان پاک او لږ کپړه وپړه را باندې ووهلی شي نور مونږ ټول قیمتي یو. ځکه شکر دی د ایمان دولت را سره دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امت کې یو، خو ځان هم په زور باندې خړ کړی دی. دا خړوالی له ختمول غواړي، نور به کې بیا څه نشته. الله تعالی دې مونږ ټولو ته نصیب کړي.
نو دې آیات کې الله تعالی د جنت نعمت ذکر کوي. وبشر الذین او زیر ورکا هغه خلقو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي ان لهم جنات بشک د دوی لپاره جنتونه دي تجري چې روان به وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې رزق ورکړی شي دوی ته میوه بطور رزق قالوا وای به دوی هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې رزق راکړی شوی مونږ ته من قبل مخکې د دې نه او راکړلی شوه یو شان میوه ولهم فیها او وی به د دوی دپاره په دې جنت کې ازواج مطهرة بیبیانې پاکې کړلی شوي وهم فیها خالدون او وی به دوی په دې جنت کې همیشه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نو دلته کې ماشوم ملک ته غساخان د ګران زوی دی دا پټی مکسر راغونډی نو هغه څه بیمار او پریشان یې ولا کړی دا پلار یې رینګ کړی و دعا ورته وکړئ الله تعالی کریم عزت دا پریشان کامیاب کی صحت کامله جل و تور نصیب کی دې جمعه ته د خدمت د پاره روغ جوړ کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.